کې تاسو ته ښه چېرې دلته کوم خوراکونه پاکستاني انډین میلاویږي دا خلک دلته کینې او ښه پوره امن طریقه باندې او حلال خوراکونه په دې مارکیټ کې دننه میلاویږي. دلته مختلف دوکانونه دي. دا د دلته چې کوم دی نو دغه میلاویږي دا جوس میلاویږي تازه او تازه خوراکونه ستاسو د مرضۍ چې کوم شی ستاسو خوښېږي تاسو به په پلیټ کې راځئ نو زموږ سره اوسئ. دا ملیشیا مسجد انډیا مارکیټ دې ته وایي او دې ځای ته رالو په چکر باندې. دلته مشهور دوکانونه شته دی، برانډډ دوکانونه دلته دي او ډېر زیات رش وي. زموږ سره په دې وخت کې دا شیر محمد بای دی او فضل حیات بای دی، اختیار علي بای دی، اختر علي بای دی. دیو زمونږ مېلمستیا کړې ده او ورځو یو هوټل ته او تاسو ته ښیو د هغه ځګي چټپټي خوراکونه. د دې ځګي چې کوم خوراکونه دي هغه تیز مسالېدار خوراکونه وي او تاسو یقین کوئ په چاولو کې دومره چټني پکې اچېلي که نه چې د سړي په سترګو کې ورته اوښکې راځي. نو ځو او هغه بوپیا ته دا تازه جوس به تاسو ته میلاویږي، پل فروټ به ته میلاویږي او اوریجنل شیز به ته میلاویږي. دلته میلاوټونه نشته، په ملیشیا ښار کې میلاوټونه نشته. نو ورځو یو بوپیا ته دننه او تاسو ته ښیو چې دلته کم کم خوراکونه دي هغه زموږ سره اوسئ. ګورئ نو دا اوس موږ یو بوپیا ته راننوتو او مارکیټ غونته کې هوټل ورته وایي. په دې هوټل کې دا خوراکونه تاسو ته چټپټي میلاویږي. په دې کې مشهور خوراکونه چې کوم دي ناسي لیمک ورته وایي چې دا د ملیشیا قومي خوراک دا ګڼلی کېږي او دا د کوپرې په شهدو کې پخېږي. چاولې وي پکې، په هغې کې میان وي، مونګپلي وي پکې، سختې انډې وي چې کومې پکې دغه شوي خوټ کولی شوي وي، په هغې کې بادرنګ وي، مسالېدار تیزه چټني پکې وي او دا خلکو ته پیش کړی کېږي. دلته اکثر چې کوم هوټل والا دي نو اکثر زنانه وي او بیا دا خلک په دغه هوټلو کې کینی، په دې ټیبلو باندې د خپلو ملګرو سره د خپلو یاران دوستانو سره ګپ شپ یې مو سره لګوي او دغه تیز مسالېدار چې کوم خوراکونه وي دغه پکې کوي. په دې مشهور خوراکونو کې چایکوټي تیو، روټي چنای، ساتې، هاینایس، چکن رایس وغیره دا پکې مشهور دي. او د دې نه علاوه لاکسا ورته وایي هغه هم ډېر زیات مشهور دی. آیس کاچانګ دا هم یو مشهور خوراک دی او مشهور دا وریجې دي. په دغه وریجو کې چې کوم دی نو دغه د چکن خوشبویي وله ورکلي او دغه خلکو ته پیش کړی کېږي میلمنو ته او خلک یې ډېر په شوق باندې خوري. دا خوراکونه تاسو ګورئ، خلک په دې ټیبلو باندې ناست وي. نو موږ هم دلته خوراک وکړو او ښه مزه هم ترې پورته کړه. بیا د هغې نه وروستو دعا هم وکړه او د دغه ځګي نه پاڅېدو خپل منزل طرف ته روان شو.